في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قابل احترام شخصياته یو تعزیت تے دویمه دعا ده او دریم ایصال ثواب ده د تعزیت ځان له حیثیت ده دارنګ د دعا ځان له حیثیت ده او د ایصال ثواب ځان له حیثیت ده. تعزیت عربی لفظ ده وارثانو د میت سره اظهار همدردی اغیله تسلی ورکول دا د دوستانو د احبابو د محلو د چم دا خلق چې دی اجره کې ناس دی دا په زبان حال سره غمزپلیس کورنۍ سره اظهار همدردی دا غیله تسلی ورکول چې ستا به دی غم او دی تکلیف کې مونږ تا سره برابر شریک یو ناس یو دا تعزیت دی. دویمه دعا ده هغه دعا وشي هغه مرده تام دعا وشي ژوندو تام دعا وشي. دریمه خبره د ایصال ثواب ده چې هغه دعا کې داسې کلمات ولولې د هغې ثواب مرده ته وبخي. منظور احمد نعمانی رحمت الله علیه لیکي د ایصال ثواب دپاره سلوستل دا د اخلاق لویه مظاهره ده چې غم په بیو راغلی دی او د ایصال ثواب دپاره سلولي بل کسه نو دا د امت د اجتماعیت او د اخلاق یو عظیمه مظاهره ده. نو په تعزیت کې په دعا کې په ایصال ثواب کې فرق دی. حکیم الامت حضرت تانوی رحمت الله علیه نه تپوس شو او یقینا حکیم الامت حکیم الامت څه عجیب خلق اوس مکه راغ حضرت تانوی رحمت الله علیه لاهور تراغلو د غاخونو د علاج په سلسله کې د لاهور او د گرد و نواح علما صلحا عوام ملاقات ته ورته راتلل به حضرت مونږ ته دعا وکړه. یو ورځ حضرت تانوی رحمت الله علیه پاسید میانی صاحب قبرستان ورته وی حضرت لاهوریم پکې دفن دی وی دې قبرستان ته ورځم د دې مردگان عمره باندې حق دی ژوندو ته مې دعاګانې وکړي خو چې دې مردگانو کام دعا وکم. حکیم الامت حضرت تانوی رحمت الله علیه د دومره لوړ مقام خاوند د قبرستان نه چې واپس شو تپوس کیږي حضرت آپ نے وہاں کیا دیکھا تاسو دعا ته قبرستان ته ورلې التم سولی دل. حکیم الامت حضرت تانوی رحمت الله علیه ورته فرمایي وی ډیر شان می التفقیران لیدلم او ډیر فقیران می التک شاهان اولیدل
په قبرستان کې مې ډېر شاهان د دنیا فقیران ولیدل او ډېر فقیران د دنیا مې هلته شاهان ولیدل. امیر المؤمنین فی التفسیر، فنا فی التوحید، بلبل توحید، په میدان د روحانیت کې د خپل دور قطب الارشاد حضرت مولانا صاحب د شاه منصور با کله کله وجدانی کیفیت سره په دوره تفسیر کې او فرمایل وی در لباسی فقر دارم، در لباسی فقر دارم، تاج سلطانی بسر ہے چه حاجت نیست مارا با حصول سی مزر. وی د فقیره بدیش لیدلو جامو کی می د بادشاہ تاج پسر دے اد دنیا دی سی مزر تا ملت ورکڑی دا لت ورکڑی دا. د جنازین مخ کی ما تقریر کولو میں حضرت شیخ تابدا شیر وی میں یو پوٹی دا سر را پورتا کا اگورا چې 2 بجې ستا د کور نه کټ راووته او 5 بجې جنازه کېږي. جنازه ټول روډ بلاک دی. مرزازه خان د خدای پاک وبخي وی 2 غنټې مې موټر بند و لار نه وه. نو دا خلک چې دی مقام ته رسېدلی دی دا په ډېر لوی محنت سره. وہی سرخ روح ہوتا ہے انسان، اقبال ہوئی سرخ روح ہوتا ہے انسان ٹوکرے کانے کے بعد، رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ پس جانے کے بعد. وہی نکریزا چې په چټو کې اٹھا کے صفوف ته جوړ کے ادا رنگ کئی او که اسې پاڼې راوالی په لاس کېدې رنګ نه کوي. مونږ دا اکابر په ډېرو لویو عظیمو قربانو سره دې مقام ته رسېدلو. اما بل اوس په قبر هم دا خبره وکړه، اوس هم درته کوم چې ډاکټر شیر علي شاه صاحب نور الله مرقده د دارالعلوم حقانی رونق، د دارالعلوم حقانی فخر، د مدینه منورې د یونیورسټۍ نه پی ایچ ډي، د مدینه منورې د یونیورسټۍ فاضل، 18 کاله په مسجد نبوي کې درس حدیث، درس د قرآن پاک. ما ته د زیدي څه کسانو وویل وی مونږ حج ته تلو عمرې ته، وی د مولانا صاحب به سحر درس ورکو مونږ به ورته کېناستو. وی مونږ کورنۍ کې خبره کوله چې دی خو پښتون خو پته نه لګي چې د پاکستان دی د افغانستان دی د بلوچستان دی د کوم ځای دی. شکل و شباهت خو یې د پښتنو دی. وی یو ورځ یې پیچکه وی دا لفظ وی چې قرن په معنی د ښکر راځي، نه ورته ښکر وی. وی مونږ پوه شو، وی مونږ ولا بیا ورلو لاس هم میلاو کو په پښتو کې را سره. وی چې د کوم ځای انسان ثوابه کې د کوم ځای وی د زیدي. وی فورا راپی چې قاری صابر صاحب پیژنې. وی مونږ ورته چې ډېر ښه، وی د دې ډېر ښه نه خو مطلب دا چې ستاسو ورسره قریب تعلق دی. وی او جی مې چې زمونږ محله یوله. وی بیا ځان سره ځای ته بوتلو. وی چې لړو صرف د ناستې ځای دی، چاپیر د کتابونو ډلې لګېدلې ده. سیده ساده انسان. پېښور یونیورسټۍ والا ورپسې راغلل.
په 19 کېل کې 13 ورځې لړ واپس راغی. وی دا هر یو مې د یو ورځې قدر وکړو، خو ما ته چې کومه مزه او کیف او سرور په حقانیت کې ملاویږي په دې صوفه ناز طلبو کې نه ملاویږي. فیصل یونسپی والا د اسلام آباد ورپس راغلی ډاکټر غازی محمود، هغه باندې خو سترګې راویستې، وی ته مالته څه لبوسې؟ وی د خپل شکل ته زه وګوره، ته یې لا ځان ته مولا وې، تا له یې ټایه چولې ده، د هغه هلته ښه جلابې ورله ورکړل. وی په 20 او په 22 کې نه وی چې مې په 52 سکیل کې بوزي وی تیار نیم. هغه ورته جی ولې؟ وی چې د قیامت په ورځ الله تپوس کوي چې تا د دارالعلوم حقانی درس ولې پرېښود، د پیسو دپاره دې پرېښود، تو کیا جواب دونگا، کیا جواب دونگا؟ زمون اکابرو زمون شیوخ دا ملغلری دی، دا خلق درویش لفظ وی، دا درویش غلط دی، صحیح لفظ درویش دی. درویش دروی ملغلری تا، ویش وی پشانت مثال طرح. درویش دا شخصیت د ملغلری پشانت، د ملغری پشانت. څنګه چې ملغلره قیمتي ده دا شخصیت کا قیمتي ده، څنګه چې ملغلره صفا ده شفاف ده، دارنګه د دې شخصیت ظاهر او باطن شفاف ده. خو عام استعمال کې درویش ویلی شي. زمونږ دا اکابر شو دا درویش و درویش. دا مې بل ورځ په سواریانو کې د شجاع الملک صاحب د پلار په غم په 3 ورځ هلته تقریر کې مې چې په دې ځای کې مولانا سید ګلباز صاحب رحمت الله علیه ته دعا ونکما، نو مې دا به ډېرې لویې بې وفایي وي. مې په دې ملک کې د ختم نبوت دپاره چې سید ګلباز شاه کې مې قربانۍ ورکړي دا بل چا نه دي ورکړي. مولانا غلام غوث هزاروي رحمت الله علیه چې د صحابو د عظمت په بنیاد باندې کومې قربانۍ ورکړي د دې تاریخ نه ملایږي. نه حضرت تانوی رحمت الله علیه زیغه قبرستان ته دعا کوي. دا زمون اکابر دا ملغلری ما په 20 ستمبر په دارالعلوم حقانی په دارالحدیث کې تقریر کو. په آخر کې مې دا خبر وکړه میں طریقے عشق میں گو کاروان پہ کاروان بدلا، نہ ہم نے راہ بدلا نہ میرے کاروان ہادی و حق کو بدلا. مختلف حالات راغلی دي، خو مونږ د مولانا عبدالحق او د مولانا صاحب د شاه منصور لمن پریښې نه ده، او په میدان محشر کې به هم زمونږ په لاس کې د دې اکابرو لمن وي، او د دې اکابرو د لمن لاندې به د محمد رسول الله څنګ ته ځو، او د محمد رسول الله د لاسه به د حوض کوثر سیرابیم نصیب کېږي، او د دې خپلو اکابرو په جلوس کې به جنت ته ځو انشاءالله. نو حضرت تانوی نه تپوس کېږي چې د خپلو مردگانو ته سول ولو د ایصال ثواب دپاره. حضرت تانوی ورته جواب ورکوي، امداد الفتاوا لومبی جل راښکاره کا او 492 صفحه راښکاره کا. ويقرأ من القرآن ما تيسر له
چې د قرآن کریم نه تا ته آسان وي هغه ولوله. د یوسف لدیانوی رحمت الله علیه د علامه بن نوری د دارالعلوم مفتی هغه نه تپوس کیږي د هغه فتاوه د 10 جلد په دریم جلد باندې په 172 صفحه تپوس کیږي. حضرت مونږ د خپل مردگانو پسې سول ولو جواب کوي سورۃ یاسین الولا آیت الکرسی الولا الہاکم التکاثر سورۃ الولا اذا زلزلت الارض زلزالها الولا. او بیا پکې زمونږ د عاجزانو ګناهګارو امیانو د پاره دا خبره لیکلي چې سورۃ فاتحه الولا سورۃ اخلاص الولا قل هو الولا ثواب ورته وبخا. یو تفسیر دی 14 جلد یو لسم جلد ما پارزانه کې په 7000 باندې اغستو. یو لسم جلد کې په 121 صفحه باندې دا صاحب د سورۃ احقاف تفسیر لیکي. بدی دوران کې والده وفات شو نو دی لاندې تفسیر چې ختمي دا الفاظ لیکي وی دا تفسیر کتونکو خلقو ته می درخواست دی چې یو ځل سورۃ فاتحه یو 3 کرته سورۃ اخلاص زما د والدینو د ایصال ثواب د پاره ولولې او زم ورته د پاکو. تفسیر د مشکات شرح مظاهر حق دویم جلد صفحه 60 را اختاره کا. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه فرمایي د خپل مردگانو پسې سورۃ فاتحه الولا سورۃ اخلاص الولا قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دا معوذتين سورتون الولا او دا غي ثواب ورته وبخه. ولی خان په مردان کې عبدالخالق خان مړو زه دعا ته ورغلم د ولی خان سره ناستم یو ځای نه ما ورته څنګه لجي ما ته د حال مې څه تپوس کړ بس دغال دی نو دې خبر را سره کولې وی په افغانستان کې غم او تعزیت دا په جماعت کې کیږي خو په جماعت کې هغه قانونونه لګېدلي چې وی د اوتی د نوابانو کربام نه یو جمګټه راشي د قرآن پاک تلاوت کې وی دعا وکړي داسې کسان راشي چې قرآن پاک نه وي هغې سورت فاتحه قل هو ولولې وی دعا وکړي وی دا طریقه مې ډېره خوښه ده د ایصال ثواب ده اما به خبرې مو وکړي. نو یو تعزیت دی یو دعا ده او دریم د ایصال ثواب د پاره لوستل دي دې کې فرق دی. نو زمونږ دا شیوخ او اکابر دا هغه خلکو چې د علم سره سره د دې روحانیم در ډېر لوی مقام د روحانیت شان ورشاد کشمیری رحمت الله علیه د دیوبند ریلوے په سټیشن باندې ولاړ دی کلی ترازی هندوان په سټیشن ولاړ دی هندوانو تی چاپیره ګیره واچوله شاه صاحب خاموش دی او شان ورشاد کشمیری رحمت الله علیه ته ګوري هغه هندو ورته لاس تاسې راوړاندې کوي صاحب دا لاس مو لږ راکړې لاس ورکړه لاس یې ولې په لاس وی ما ته کلمه ووایه وی ښه کلمه ټولو هندوانو کلمه وویله د دې هندونه تپوس کوي نور هندوانو
وی دا څه مسله وه؟ وی ما د شان ورشا کشمیری دی نورانی چهرې ته کتل چې د ده به د چهره کې کوم نورانیت پروت دی چې د محمد رسول الله په مخ مبارک کې به څومره نورانیت پروت وي. ما ورته چې ما ته کلمه ووایه. زمونږ اکابرو زمونږ شیوخو پریکټیکل لایف کی دنیا ته دعوت ورکړی دی. حضرت شیخ القرآن د شاه منصور د جمعې روز خو پرېږده د اختر په سارم تقریر نه دی کړی. دنیا لوی لوی لینډ کروزر یې به راتلی ولاړ به. حضرت مولانا عبدالحق رحمت الله علیه به کله کله چېرته تقریر کو. عام تقریر د جمعات دا به عبدالقیوم حقانی صاحب کو. دنیا یې مخ ته کتل. دا څه شی و؟ دا ډېرو لویو قربانو سره د مقام ته رسېدلي خلک وو چې صرف د هغې هغه چهرو کتلو کې دومره لچک و. او عبدالقیوم حقانی صاحب به د مازدیګر د مانځه نه پس ستاسو د دې ناستې په 5 ګون نه خلک و به راغلو ناست به و، ځای به نه و. مولانا ته به یې کتل صرف داسې. ذکر څه ویمه د عربو د عجمو تاریخ عاجز دی چې د امیر المؤمنین فی الحدیث فنا فی الحدیث بلبل حدیث قائد شریعت د مولانا عبدالحق رحمت الله علیه پشان محدث پیش دی نشی پشان بولی. او د امیر المؤمنین فی التفسیر فنا فی التوحید بلبل توحید د حضرت شیخ القرآن علامہ عبدالحلی شاہ منصوری رحمت اللہ علیہ پر مفسر قرآن پیش کی. ما اوس دا مولانا ناس دی دیتا میں درس کری میرا څومره تحقیق د دې مفسرین دی خو مې د امیر المؤمنین فی التفسیر یو نقطه چې انی متوفیک معالنا ورافعک حالنا میں دی دو جملو دی دو کلمو دا دومره په پندونه تفاسیر به دی دو جملو کې را منډې دي. میں دا الله زمونږ د اکابر له یو مقام ورکړو. ډېر لوی خلک ولاړل میدان خوشې شو. او د علم دا یو خبر اوره چې ایمان دې تازه شي. جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه یو عالم تیر شوی دی صاحب د در منصور د شاگرد د علم سراغ روحانی مقام د تقوا د قیلولی په وخت ورته وی یو خبر درته کوم خو که دا راز دنیا ته نه پاش کې نو بیا درته کوم زما په حیات او زندګۍ کې به دا خبره چاته نه کوي. بیا مازدیګر مونځ به په بیت الله شریف کې کوو. په مصر کې ناسته په مصر کې دی محمد بن علی حباک د دې نوم دی. وی وعده وکړه چې دا رازګر مونځ به په بیت الله شریف کې کوو. دیخوا روته ده د لاسه دا سونو 27 قدمونه یې واغسته وی سترګې وغړوه د بیت الله شریف مخ ابي ورلو طواف هم د بیت الله شریف وکړو ابي زمزم مو مسکو او مازیګر مون مو وکړو. جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه ورته فرمایي پاتې کېږي دلته که ما سره واپس دی. وی ما ورته چې نه جي واپس ځو وی د ایران راغی پټې کا وی د باب معلا سره و قدم امر واغسته وی راته چې سترګې وغړه به په د دویشتو کالو په عمر کې دویشت معنا په تفسیر جلالین په کې لیکل دي او په تمام مدارسو کې په یو کال کې لوستل شي.
جلال الدین سیوطي د ځمکې تاونه راغونډېدل دا لویه خبره نه ده اور دا دومره لوی کرامت هر آنکو دیکھا حال بنیر تتلی والتا حالات دگرگون شول رنزی رحمت اللہ علیہ تحجد تا چرا پاسید او دا سوکو فمانسه چه ادرید چا بیاو نلیدو دا روحانی پروازه چه پا یو قدم تر عرش پوری رسی مالی دل دی رفتار دا درویشان جلال الدین سیوطي وی د ځمکې تناون راغونډېدل د دې کرامت نه لوی کرامت بل چې په ناستو دا ټول د مصر خو الله د دغه خلکو نه مونږه په پرده کې وساتلو پیژندلو وی لوی کرامت دا زمونږ د اکابرو دا مقام او د حیثیت او د تقوا او د علم پر میرا له ثواب په بنیاد وکړي مې پرې دې چې دا زرینګو دې ګونه هم یو کوټي د مشي نو وسه اکا مساله چې ټول یو د سورۃ اخلاص قل هو اولولو دا غي ثواب با ضرور ته وبخو او هدايه لیکي الاجابه الارجح د دې زیات امید نو ټول ورته په جمع دعا وکړو چې کوم دوستان زیږي بلار شي چې کوم اشاری یغي به حساب شي